ٹھیک شو دا بالکل چې څوک ستړي راغلي وي هغې دپاره ډېر زبردست پوره باډي مساج دی چا چې ګردو کې کاڼي وي هغې دپاره بهترین کوالټي ده. اس دکان میں کیوں آیا اور آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ کارخانوں مارکیٹ میں لاہور سے لوگ آتے ہیں. ہم پٹھان جو ہے نا ہم لاہور جاتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ چیزیں سستا ہے، لیکن لاہور سے اسلام آباد سے کارخانوں مارکیٹ میں آج میں جس دکان میں کھڑا ہوں میرے ساتھ ایک میڈم کھڑی ہے، تو میں نے جب ان کو خریداری پہ دیکھ لیا تو میں نے کہا کہ ان کے ساتھ میں انٹرویو کروں گا. اس سے پہلے میں ایک آسن بریفکیس کی دکان پہ گیا تھا تو وہاں پہ بھی پنجابی بھائی آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پہ بیگ خریدے. میں نے کہا یہاں پہ کیوں خرید لیتے ہیں، لاہور میں خریدو نا. اس نے کہا کہ نہیں، ریٹ کا بہت فرق ہے. تو آج میرے ذہن میں یہ جو بات آئی ہے تو خوش بھی ہوں، حیران بھی ہوں کہ یہاں پہ کارخانوں مارکیٹ میں ایسے سستے ریٹ پہ کسی کو الیکٹرانک کا سامان مل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو میں میڈم سے بات بھی کروں گا اور اس دکان کے حوالے سے بھی بات کروں گا، پشتو میں وہ بات کروں گا، لیکن موقع سے پیدا اٹھاتے ہوئے کہ مونږ پښتو کې یو خبره کوو چې خپله چرګه هسې کړمیزه نه وي. نو ہم جاتے دور دور لیکن اپنے علاقے میں خریداری نہیں کر سکتے، بالکل کرتی نہیں ہے. تو میڈم خوش آمدید کہتے ہیں یہاں پہ آنے میں، اور کیا خریدے اور کیوں یہاں کی سلیکشن کیا؟ بیٹا بہت سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ چیزیں تو ہر جگہ مل جاتی ہیں. آپ لاہور جائیں، اسلام آباد جائیں، کہیں بھی آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن کارخانوں مارکیٹ آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں اوریجنل چیز ملتی ہے آپ کو. جیسے لاہور میں چائنا کا مال بھی اوریجنل کہہ کے بیچ دیں گے، وہ 2-4 دن میں خراب ہو جائے گا. اب جب اور دوسری بات یہ کہ آپ کا ایک کسی کے ساتھ نا ایک بن جاتا ہے، ٹرسٹ بن جاتا ہے. وہ ٹرسٹ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا آپ کا. یہ ان کے ساتھ، یہ افریدی الیکٹرانکس، ان کے ساتھ میرا ایک ٹرسٹ بن گیا ہوا ہے. تو میں ان سے جو چیز لے کے جاتی ہوں وہ اچھی پائیدار نکلتی ہے. پھر یہ گارنٹی دیتے ہیں خراب ہو جائے کچھ تو یہ واپسی کا ان کو ہوتا ہے کہ آپ واپس بھیج دیں، ہم آپ کو دوسری دے دیں گے یا بدل دیں گے. تو یہ بہت آپ کو نا ایک سکون بھی ہوتا ہے کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو تو آپ ایک اچھی چیز لے کے جا رہے ہو. پیسہ تو لگنا ہے، آپ لے کر آؤ گے. اب کئی مارکیٹیں لاہور میں ایسی ہیں، آپ جاؤ لے کر چیز آؤ، اگلے دن خراب ہو گئی دینے کے تو باجی ہم سے نہیں لیا. مطلب آپ یہ مکرتے نہیں ہیں چیز سے. ان کو پتہ ہے کہ ان کی دکان کی چیز ہے، ادھر سے آ کے لے کے گئے ہیں، اور وہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ بھئی چلے گی چیز، فرسٹ کلاس چلی، نہیں چلی تو وہ ان کی چیز واپس ان کو ہوتا ہے. مطلب یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہر کوئی نہیں کرتا نا. اس لیے ہمیں اسپیشل سال میں ایک دفعہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کارخانوں مارکیٹ جاؤں. یہ بچوں کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں کہ وہاں جا کے وہیں سے اپنی جو گھر کی ساری چیزوں کی شاپنگ ہے کر سردی کی چھٹی میں آپ کارخانے اور پھر اس دکان کا سلیکشن کر رہے ہیں. میڈم اور بھی بہت سے پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ. وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ کچھ اچھا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ یہ جو ویڈیو بنتی ہیں تھوڑی اس سے اویئرنیس لوگوں کو ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کو پنجاب وغیرہ میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی کارخانوں میں. ہم یہاں پشاور میں رہ کے بھی کئی سال گئے ہیں تو ہمیں تھوڑا آئیڈیا بھی ہے کارخانوں کا کہ یہاں چیزیں اچھی ملتی ہیں، اور تب بھی ہم یہاں سے لے کے جاتے تھے چیزیں، گھر کے یوز کے لیے بھی یہیں سے لیتے تھے. اور اب کیونکہ ہمارا وہ ہے ٹرسٹ بنا ہوا ہے تو ہم نے اسی کو ہم پریفرنس دیتے ہیں. ہم کوشش ہوتی ہے کہ سال میں ایک دفعہ جاتے ہیں، ایک آؤٹنگ بھی ہو جاتی ہے، کسی سے ملتے ہیں، کوئی دوست یار یہاں کوئی ملنے ملانے والے بھی، ان سے بھی ملا، اور کارخانوں مارکیٹ سے ان کی دکان سے آ کے کارخانے میں دکاندار اچھے اخلاق والے، اخلاق والے، عزت کرنے والے، آپ کو کھلانا پلانا زبردستی کھلائیں گے، کہوا چائے، مطلب ہم نے اپنا نصیب کھانا. لیکن یہ کہنا کسی کو بڑی بات ہے کہ وہ ابھی میں نے ایک مشین بھی بلکہ لی ہے، سوئنگ مشین بھی، تو وہ بھی سراج بھائی بہت زبردست، اور یہ افریدی بھائی بہت ان کمال کی ہوتی ہیں. میں نے چیزیں ان کو دیکھے جو نکال کے کہا، میں نے ایک چیز نہیں ملی وہ انہوں نے کہا میں آپ کو اویل کر کے کہیں سے آپ کو بھیجوں گا. تو یہ بڑی فیسیلٹی ہو گئی ہے اس بات کے لیے نا. پٹھان اچھی بھی بہت عزت کرتے ہیں بہت تمیز کے ساتھ آپ کو مطلب ویلکم کریں گے، بٹھائیں گے، آپ کی رسپیکٹ کریں گے. تو یہ بہت بات ہے. میڈم اللہ آپ کو خوش رکھے اور بار بار کارخانوں مارکیٹ آنے کی
तौफीक अल्लाह पाक दे। हमें सेहत और जिंदगी दे और आते रहे। ये रिजक तो अल्लाह पाक ने जिसको जहाँ देना है देना ही देना है, जितना लिख दिया है अल्लाह पाक ने वो रिजक उसको उतना देना ही है। और हमें भी ये कि अल्लाह ताला हमारी कमाई में बरकत डाले। हम ने चीज़ें लेनी है तो मुझे वो होता है कि मैं इधर से ही जाके ले लूँ चीज़ें, कि मुझे मैं पुरसुकून हो जाती हूँ। फिर मैं पहले भी लेके गई थी इनसे वो ग्राइंडर और वो कीमे वाला और वो चीज़ें, तो माशाल्लाह फर्स्ट क्लास चल रही हैं। तो वो पहले भी आ चुके पहले हैं। भी पिछले साल भी हम दिसंबर में ही आए थे। ठीक। हम आपके लिए दुआ गो है। ग्रानो को तुमको मैडम की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि किस तरह ये कारखानों मार्केट में और भी बहुत से पंजाब की, लाहौर की, गुजरावाला की, दूर दूर की वो लोग आते हैं। वजह के कि वीडियो पे हम जो चीज़ दिखाते हैं, अभी यही मैं आपको दिखाता हूँ ना कि इस दुकान में ये चीज़ मिल रहा है, इसका कीमत ये, इसका गारंटी वारंटी इतना है। और फिर यहाँ पे आके अगर दुकानदार आपके साथ धोखा करे तो दोबारा तो आप नहीं आते ना, तो यहाँ पे धोखा नहीं है। तो मैं पंजाबी भाइयों को, बहनों को, माओ को पेशावर आने में, फिर कारखानों मार्केट आने में खुश आमदीद कहता हूँ। लेकिन अपने पठान भाई को भी कहता हूँ, बहनों को भी, कि आप इस्लामाबाद या दूर दूर जगह जाते हैं, वक्त का ज़िया करते हैं, तो आप यहाँ पे आए और यहाँ पे सस्ते रेट में ब्रांड चीज़ ख़रीद ले। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि मैडम से बात हुई है, बहुत कुछ उनसे सीखा। जब तاسو نورم ډیر سخیمه کتونکو د دکان ته چې زه رالم نو اردو خو زمونږ دغه شانتي را چونکې زه چې ریپورټ کوم نو تیر 12 کال راځي پښتو ریډیو لکوم، پښتو ټي وي لکوم، خو چې اردو له ما تسلسل کې کوم نو بیا به زما اردو چې کومه ده اب ډیره د روانګي سره و. خو بهر حال په دې ډیر زیات خوشاله چې کارخانو مارکیټ ته د لاهور نه، اسلام آباد نه، یعنی د پنجاب د مختلفو صوبونو خلک راځي او دلته کې سوداګان اخلي. زه چې تاسو ته نن د کوم دکان سیر کوم او په کوم دکان کې ما خبرې وکړې، نوم دې څه دی رور مې؟ زما حمزه افریدي. حمزه افریدي. او دا دی افریدي الکترانکس. افریدي الکترانکس، نیو افریدي الکترانکس زموږ دکان دی پیرانو مارکیټ کې، نیو ای بلاک کې. ها حمزه تاسو سره څه سوي او دا د پنجاب نه د خلک راځي نو دوی څه فرق دلته کې ویني د پنجاب ولې چې موږ خلک لاهور ته ځو؟ د ټول نه غټه خبره خو د اخلاق ته. موږ چې دلته کم کسټمر ډیل کوو ښه په اخلاقي ډیل کوو، بدتمیزي یا بل څه د چای د روټۍ لکه موږ باندې دا بوج نه جوړیږي. موږ نه چې د 1 روپو سودا لې که د 100 والی نو موږ روټۍ چای دا ښه په مینه ورکوو. بل یو دا خبره اخلاق، دا خلک د اخلاق مطمئنه دي، د روپو مطمئنه نه دي دلته. صحیح. دا راته ووایه چې دا څه وي او د دې دا اون دی لکه دې کې بغیر آیل نه شیم پخیږي، آیل سره پکې پخیږي. او بل دا انبریکیبل دی، دا وګوره ښه ماتېدو والا سیز نه دی. دا وینې دی باندې بره ټوکونه وهه. دلته انپورټډ سیز ملاویږي. ټول نه غټه خبره لکه نن سبا کپنو سامانونه دلته خرڅي، هغه 2 کاله وارنټي ورکوي. صحیح شوه. موږ سره دا سیز دی ته خراب که په لایف ټایم کې خراب که موږ له واپس راوړه. بالکل. او دې قیمت څه دی؟ قیمت یې 14,500. او دین علاوه تا ته زه خایم په خپل سترګو به ته وینې دا. او بالکل ګرانو کتونکو دا تاسو چې سوینه چونکې ما میډم چې ولیدله د دې سیفټي ته په خپل وګوره، خپل لاس ورونه تا ته په اندازه وشي سیفټي څومره کمزوري سیفټي. واو بالکل. لکه دا انپورټ سیزونه دی. اوس ګوره ښه تا ته خایم څومره تیز ته وهي، بالکل ماتېدو خطره به نه وي. دا داسې څه قیمت دی دغه؟ دا په 14,500 روپۍ باندې دی. لږ سایز غټ دی، 32 لیټر دی. په دې کې پیزا شو، کیک شو، دا سیزونه پکې پخیږي. بل د موږ سره دا سیزونه اوس راغلي، زه به ته یو بل سیز وښیم. بالکل نن سبا داسې ناشنا سیزونه وښایه چې وینو ولې چې نور خو دغه به ته وښیم. انشاءالله زموږ ډېرو ویډیوګانې هم کړي که نه، خو بس زه به ته یم فرسټ ټایم زما په پښتو خیر زه ویډیو ما خو دا میډم چې ولیدله نو ما ضروري ګڼله چې یاره زه ضروري دا ستاسو خوش قسمتي وه چې لاهور نه خلک راځي دلته کوي. اردو کې ویډیو جوړوم، خو په پیله ځل تا سره پښتو کې زه ویډیو جوړوم. دا داسې سیز دی درته ورته وښیم چې بغیر آیل نه پکې څه اچوي پخی. د آیل ضرورت به ورته بالکل نه وي. د آیل ضرورت بل دا چیز دی چې بې تعلیمه سړی هم یوز کولی شي، د تعلیم والا هم یوز کولی شي. د دې اوس وګوره زه تا ته آپشن وښیم. صحیح شوله؟ دا زه تا ته هم کوم. لکه اکثره داسې بیا وي که نه چې وي یاره ویې سوځو یاره چې وسوځېږي نه سیس چې پکې واچوې که نه دا وګوره زه اوس دا چپس پخوم په دې کې. صحیح شوله؟ دا چپس آپشن ما آن کو. دا 200 ټمپریچر دی واغستو. دا خپل ټیم هم پخپله علي. دې ته ضرورت نشته چې څوک ورته ودرېږي یا څوک دا 15 منټ ټیم یې واغستو. دا 15 منټ بعد دا پخپله بند شي.
په 15 منټ کې دې پخ کړی می او په خپل بندم شي دې ته دا ضرورت نشته چې سوځي پکې یا پکې خرابېږي یا کې دې کې دا آپشن نشته زه دا اوس بندوم زه بل څه آپشن په لګوم دا صحیح شو دا بل آپشن می ولګولو زه یا فیش آپشن لګوم فیش آپشن می ولګولو دا زه وم دا 165 ټمپریچر واغستو د خپل ټایمینګ مطابق خو په هغه په مطابق خپل 200 واغستو د 165 واغستو دا اوس تو ګوره دې خپل ټایم راځي ښه کنه دا دیم 15 منټ ټایم واغستو لکه بالکل دا خطر پکې نه چې قیمت دی د دې قیمت ته 16000 روپے باندې کوالټي به ښه کوالټي ورکو ګارانټي سیز به ورکو ان شاء الله چې دا چا په کور کې دی خو هم دې ته دا واپس ها دا بوتل 48 غنټه سو ټور باندې زی سو په چکرو باندې زی 48 غنټه کا گرم دیتا واچوي کا یخ دیتا واچوي نو بالکل ترماس کارم کوي ټریول د پاره وبو کارم کوي هر څه کار کوي او خلک یې موږ ډېر په شوق او زبردست کار دی 48 غنټه ګارانټي ده لکه کسٹمر ته موږ دلته په 24 غنټه ورکو 24 غنټه دا جوسر راته لګو خایدا جوسر لګراواله دی خطا تر رقم جوسر خو هم زه به 10 جوسر خو هم چې ستا په وړاندې به زه د شیشې بوتل ته چوم هغه هم کرش کوي ان شاء الله ته به فکر شه صحیح ده کنه هغه مې ورته وخیم د مصالو کلندر موږ سره راغلی اکثر د مصالو د موږ خلکو ډیر شکایت کوي چې مصالو دا ما ګرانو کوم ما چړمبي او دغه کته کنه دا یو سیز دی کانی لګاوخله تا په وړاندې ته اوس ګوره ښه دا مصالې بالکل دغه کوي بالکل د تکانی ورچا دا جوسر لګا دی خو جوسر هم درته وخیم د دې جوسر څه قیمت دی د دې جوسر قیمت 10000 روپے باندې د دې نه د کور استعمال زموږ سره شته کور استعمال زه تاسو وخیم دا وګوره ګرانو کوتونکو ناشنا سیزونه ها نو به تاسو وخیم په دې باندې څوک خپې مم نګ دي کنه او لکه د خپو سره نه ماتېږي او دا چې دې له زور ورکوه بالکل ماتېدو خطره به نه وي صحیح شوه دې باندې بره ودرېږه لکه سو پې ودرېږي نه خیر دی خو تا ته به بیا هم یو ځل پې ودرېږو دا وګوره دا دې وکتو ماتېږي منه د ټول نه غټه مساله دې دا وي دا ګیراړې خرابېږي دا ګیراړی هم د سټیل ده دا د جرمني لاټ کې راغلی خو زبردسته کوالټي دې سره یو مسالو والا او یو هغه والا دی جوس مل شیک والا په 9.5 روپے ان شاء الله پورا پاکستان کې زه دا په چیلنج ویم چې دا 12000 13000 پنجاب کې ملويږي دلته موږ په 9.5 روپے ورکو هم کسٹمر ته صحیح جوسر خرابېږي نه د دې خرابېدل بالکل چانس نشته دا چانس نشته بالکل خرابېدو چانس به نه دا کوم دغه چې دی دې تسوي دغه سوه ته دغه مخامخ چې کوم دی دا وره کوم دا مخامخ سیزونه سي دنیا د خود د وړو میشونم بده کې شته هر یو شی دا اوس کانی تا وګوره ستا په وړاندې ولې کتل دا کانی د خیال دی دا تا ته زه وخایم کانی وګوره دا ستا په وړاندې چې څوک راځي ما هغې ته مخامخ هم کوم چې هر کسټمر راځي هغې په وړاندې به مونږ کوو داسې نه چې په ویډیو کې وکړو او بیا به همداسې نه کوو چې کوم کسټمر راځي بالکل دې ته یا کې کوو صرف 15 انسې وایه ته ښه صحیح ده صرف 15 انسې چې ته ووایې دا به بالکل کرش شوي فیوز را واخله کنه دا کې فیوز نشته دې کې دا فیوزونه هر یو شیز وي کنه چې کوم کې فیوز نه وي د سوځېدلو بیا خو چانس نشته بالکل چانس به نه وي چې خراب شو فیوز راوړه فیوز ورواچي کتونکو یقینا زمون کارخانو مارکیټ کې چې دغه دا فیوز لګيږي دا وګورئ بھائی جان دا فیوز لګيږي دې کې دا فیوز ولګوي د دې بالکل د چانس نشته د سوځېدو تا ته زه اوس ان کوم وګورم 1 2 3 4 5 دا به بالکل ستا په وړاندې اوس ګوره کاڼي مرچولي دا وګوره په 15 انسې کې ښه تا وکتل په خپله مسالې کاڼي ورچوي سم ورچوي که نه بالکل میدهکی به یې پرایز یې څومره پرایز یې ډېر مناسب پرایز دی 5000 روپے باندې 5000 ها ما دا زیاده دا نن سبا خلک ډیر زیات استعمالي دا نه دی دا وګوره دا سیز دا د وړو میشین دی اټه میشین دی ته وای ډیر زبردست اټه میشین زه به تاسو کوم کم خیر دی مونږ سره شته دی کنه سٹاک کې مو سره دا سیزونه چې ان شاء الله د ایران بشي دا سیز دی دا مساجر دی دا هم درته اون کم خیر دی دا مو ګوره او دا هم درته خیم دا شیز وګوره ډیر زبردست سیز دی زه چې لک زر زر راته خو دا پروګرام بډی روک دیږي بیا به دا کیږي نو خو کوزه کې سمندر بند کو دا د وړو میشین دی زبردست د وړو میشین دی چې څومره وړه چې وي ته کمرشل استعمالوه دا اکثر زموږ نه پنجاب خلک وړي ښه کچنې جوړ کړي چا چې دلته پښتانه زموږ کچنې جوړ کړي هغې دپاره ډېر زبردست چیز دی تا له په 1 منټ کې وړلن دی
ها وړو چېغږي او بالکل د دې څه قیمت دی د دې 15500 روپے باندې د سره مختلف موږ سره شته په دې کې 18000 هم بچ چا د کتونکو خزه ډیره نیازبینه وي ناغي دا ماشين چې کم دنه دا ول ضرور والے څه موږ خیر عادت په خانکونو کې دغه غغل کو خو استاد د پاره دا ډیره عجیب سيزو خو د خدي ته وګوره دا سديره دا دغه دغه نمخ کې دغه تاسو مو خو داره ته لګوي دا دې اورګه خیر دی دا دام دغه دی ښا دام جوسر دی دا چاپر دی چې څوک وایي زه کیمه کوم اکثر په خوا به دا نور کیمې ماشین ناتل کنه دغه مخامخ نو هغه اوس خلک پرې خو دالي په دې کې ته کیمه ور واچه وسنګ ما دلته ان سی ول 1 2 3 4 5 په دې کې مون بالکل داشنه په 1 2 3 5 کې کیمه کیږي هر څه دا مساجر دی مو سره دا سي مساجر دی چې دا چا بالکل ګردو کې کانی وي صحیح ده دا غیره پر ډیر زبردست ته به ودرېګا تا د خپل اندازه کیږي ستا په بالکل حواس بدل شي ښه ودرېګا به بروخه جا پورا باډي ته مساج ورکي چا خېټه غټوي چا وزن غټوي زبردست کوالټي ده او دې قیمت سری د دې اوپن مارکیټ کې قیمت 1,30,000 روپے زموږ سره صرف 22,000 روپے به تاسو ته ملاويږي سو 22,000 کې 22,000 کتون کو یقینا چې بالکل ستاج څومره مینوال دی هغه دی زه ته دا مساج روان دی به دغه روان دی زه ته دا خبره کوم هغه ته چې دلته نیټ کې اچوي 50% زموږ نه کم قیمت باندې وشته چې په ما بیا را پرپیو لګي و را پرپیو خو نه لګي دا ګوره ډیر زبردست چیز دی یقینا داسې مختلف قسم داسې مساج هم کیږي دی باندې دا ګوره ما سر خوځيږي اوس پورا باډي مساج دی چا چې ګردو کې کانی وي هغه لپاره بهترین کوالټي ده ډیر زبردست خلک علاجونه کوي کتون کو دام پکې یو ناشنا چیز باندې کا علاوه مو سره دا ډریل ماشين دی ډیر زبردست ډریل ماشين په خو به مخکې خلکو غسل لغه بجلی ولا دا چارجیبل دی دا اوس ګوره دا ته په لاس ودره خپل وطن اندازه وشي لاس نه کار غسته چې چرته تا کار وي کور کې وي یا دکان کې وي یا کې وي خو زبردست چیز دی دام خو په مناسب ریټ کې به ته ملاوي صحیح دا د دې څه قیمت دی دا خو کولري سي دا خو چې یخني ده دا په ګرمي کې مون خرڅو ډیر زبردست چیز دی پورا حال کې چې ولګي اکثر شادي حالو کې خلک لګي یا نور سيزونو کې لګي د دې اوپن مارکیټ کې ته تقریبا 4.5 लाख 4 लाख रुपए प्राइस د خلک غټ حالونو لپاره علي مون سره صرف 49,000 روپے باندې او دا کوکر دی دا کوکر مې یادولې کوکر دی بالکل اکثر دزو کی یاره غلو دغه کی دز والا پستا چې څوک د دز والا لید دز والا شته چې څوک خالی خرڅه صحیح دا دز والا پسو دی د دز والا خو نن سبا ملاوي کې تقریبا په 2500 نه والا تر 3500 پورې زموږ سره داسې کوکر زوی ته دا وګوره نان سټیک کوکر دی په لام ته اندازه کیږي د کې شی نه سوځيږي ټول لغټه خو به دی کې دا ډبل کوکر دی د خو نان سټیک دی خو نان سټیک دی شیز پکې واچو بالکل چې ډز کل په 15 کال کې دلته موږ لا واپس راوړل صحیح ده کنه خګتون کو دا نیو اپریدي الکترونکس کې موږ موجود الکترونیک کنه نیو اپریدي خو چې ګوري یو ایکس ری وسره شته نو میسیج چې کم دی هغه ور سره ډیر په خدغه کې چې کم دی تاسو وینئ ها دی مساجر تو ګره بایدا ډیر زبردست مساجر راغلی دا چې زر ته هم امو چې وای چې مړي ژوند کې دا غسیز دی خګره نو تو زدا باندې زما مساج کوم دوه خپل دا بالکل چې څوک ستړي راغلي وي هغه لپاره ډیر زبردست کوالټي ده او ډیر خسیز دی تاو کتو او پرایز داسې پرایز درته ویم چې بالکل فری ریټ دی دا اکثر دا بدن ته هیټ اپ عمر کوي سید اډو کی ته هیټ اپ عمر کوي پرایز صرف 4000 روپے خ 4000 د یو مساج کې نو 2.5 2000 چې کم دنو اخلي اوري او مونږ کتلې دي خدا کچن سامان چې کم دي دلته کې چې ګورو نو دکان کې لکار رنګ سیس طریقو لګا دا خو د هر پارت سیټ دی دا هر پارت سیټ دی موږ سره دا خود په خپل چکا د دې ننم سټیل دی مکمل بهر نم سټیل دی خو زبردست کوالټي ده او پرایز ډیر مناسب پرایز دی صرف 7000 چې 16 غنټې کار نه کولو دلته په خوشحالي واپس راوړي صحیح ده دا زما ګارانټي ده ستا په چینل باندې 16 غنټې تا ګرم ساتل نو ټیک ده ستا به چې ګرم نه ساتل واپس راوړه صحیح دین علاوه نان سټیک سیټونه د ودونو لپاره خلک اخلي موږ سره دا اوس درته يم په دې مارکیټ کې کارخانو مارکیټ کې بولته چې رقم خلک ستدا سي نه ټول یو شان دي صحیح ده کنه دا د بجلی چوله ده دا وګوره خپل انت اندازه کیږي ها دې باندې دا شیشه ده بره په ودرېګا داسي وزن دومره وزن برداشت کوي لکه څوک په ودرېګي نه بیا خو ښه چوله ده دا د بجلی چوله ده تا ته پخلی لکه څنګه عام په ګیس کیږي دا به بجلی هم درته کیږي د دې څه قیمت دی د دې قیمت 7000 روپے 7000 او د دې اوپن مارکیټ چې ګوري دا برانډ بوما کمپنی افریقي کمپنی ده صحیح ده کم از کم د 16 17000 روپے ملاويږي
ما درته وویل چې چا څه څه په کار وي انشاءالله نیټ ته اچوئ 50% د دې څه قیمت دا یو چې وګورئ که نه دا څه دا جاپاني چوله ده دې کې چې اوس زه درته وایم چې دې اکثر خلکو کلو کې دا ډز ګیس په وجې خلک بلاسټینګ وي یا بل شي په دې کې دا مکمل شي ده بل زه تا ته وښیم په دې داغ ماغ نه جوړېږي دا وګوره دا چوله ته مې بره سه ودرېږه دلته بره ودرېږه دا څومره کېجي وزن کم از کم چې 150 کېجي وزن د دواړو جوړېږي صحیح ده 65 زه یم چې 65 به تم مې نو بالکل خرابېدو ولا سیز نه دی د دې قیمت د کنډیشن ته 9000 نه والي تر 14000 پورې موږ سره شته فول اپشن ګرانو کتونکو تاسو ګورئ چترۍ چې کومې دي ډېرې ښې راغلي چترۍ درته زه یو چترۍ وښیم ته به وګورې ښه که نه ته به مې راشي چې ته دا بس هغه چترۍ به موږ ته ګفټ کړي که نه ګوره موږ ته به وایې چې دا څه کوې فیک یې که څه کوې زه به تا ته وښیم ګوره صحیح ده یا دا وګوره ماتېدو سره چترۍ نه ده ښه دا په خپله ته وګوره زبردسته کوالټي ده او ښه مناسب پرایس کې صرف او صرف 1200 روپۍ نن سبا چې عام چترۍ لیم په 1200 روپۍ ملاویږي زبردست چیز دی صحیح ده ښه نه باجي ما بس دې ته وګوره ښه دا کتونکو چې کوم سیز ګوري کوم دغه دی دا څه دی دغه دا نان سټیک تاوی دا وګوره موږ ښه زبردست نان سټیک تاوه ده بغیر آیل نه پیسه پخوات بالکل نه بنسي څه قیمت دی د دې 2000 روپۍ قیمت او دغه د دې څه دی دا هیټر دی مختلف قسم ته هیټر او سیزن نه مو ته هیټر آن نکړل دا هیټر زتا ته ان کوم تو وګوره دا هیټر دی چې ډیر زبردست هیټر دی خپل به څه خوښ شي ګوره زه تاسو کوم چې کوم شي زرزانو هاري تاسو سره راغلي تاسو څنګه راغلي سودا کوي دکان نه مطمئن یې صحیح ده دا یو بله خوراکي د ګرانو کتونکو راغلې د سودا له دغه دکان کې موجوده ده دا هیټر کې دا خوبي ده که نه دا ته پې دلته یو ګنټه دا لاس ونیسه ستا لاس به نه سوځي دې جالۍ کې دا کمال دی ښه که نه دا وګوره بل اکثر د شپې خلک راپاسي ماشوم راپاسي هغه پرېوځي که نه دا وګوره دا اتومیټک بند شو په دې کې دا خوبي ده ښه اتومیټک خپله بند شي دا بیا آن شو ودې کتو ښه زبردسته کوالټي ده او پرایس څومره 7000 نه 7000 به ستا دوستانو ته ورکوم سیده که نه صحیح ده انشاءالله ښه کوالټي کې زبردست بلې دې نه علاوه ما سره ماشومانو فیډر راغلی دی اکثر ډېرو زنانو تکلیف وي د شپې راپاسي که نه اوبه به ګرموي دا به کوي دا به کوي داسې فیډر دی موږ سره چې اټومیټک په خپله ګرموي دې کې به یخ پی واچوي اټومیټک دا خپله ګرموي صحیح ښه کتونکو به نور سودا نه شو کولی ښه هغه خوراکي هغوی وي ته به څه ساخلی وي بس دی مې کوه نو بس نه کړو بس بند به یې کړو په دې ځای باندې خو به هر حال دغه تاسو ته چې زه دې وخت کې کم موجود یم نو دا په نیو اپریدي الکترانکس کې په ای بلاک کې دی که او ای بلاک کې نیو پیرانو مارکیټ دی او شا پینک پلازا ده او ای دغه دی پکې ای بلاک دی پکې دکان نمبر سویم دی دکان نمبر 11 12 13 14 11 12 13 پورا پاکستان کې سو کم ځکه مکمل پاکستان کې زموږ ډیلیوري ده ښه خورې د کوم وخت نه دی دکان ته راځئ تاسو 12 سالو شو نو څه سودا هم اغوستې ده څه کومې کومې سوداګانې م اغوستې مونږ خو دې نه جوسرې م اغوستې دي یا دا ګریزرې م اغوستې دي دا آیرن استریانې م اغوستې دي مایکروویو اوون لوښي دا کچن سیټ هر څه دکان ته ولې نه ځئ چې دلته دا دوی ډېر د ښه شی ورکوي که نه د بروسې خلک دي بل موږ دا وکتل چې پنجاب نه دلته خلک راځي که نه او موږ پښتانه چې کوم دی نو بل ځای ته ځو پوره پاکستان نه راځي دوی ډیلیوریان هم بیا کوي که نه اوس خو دا یو ډېره ښه دغه دی خلکو سره چې بس اسانه شوه خو هغې خویندو ته څه میسج ورکوي چې هغوی بل ځای کې سودا کوي بس دوی سره خو د ډیلیوري آپشن شته بس هغې دې خوښوي آنلاین هغه دوی به ورله ډیلیوري ورلېږي او جي بل ځای ته نه ځي کارخانو ته نه صرف د کارخانو ته دې راځي او بیا د سپیشل دی له راځي سپیشل دی راځي بیا د خلکو خوښه ده خدا ده چې کارخانو مارکیټ ته راتلی شي او کارخانو مارکیټ کې تاسو ته نو میسج چې کوم دی ملاویږي زموږ دکان زما موبایل نمبر دی 0314 80 87 707 دویم نمبر دی 0305 33 91 419 انشاءالله دلته چې څوک یو ځل راشي موږ سره خبرې وکړي که نه بیا به بل ځای ته نه ځي صحیح دا زما ګارنټي ده کتونکو اصل کې بروسه اعتماد عزت او خبره او د پښتون خو دغه یوه خبره ده دغه ژبه ده نو چې ژبه یم چې کومه ده چې زه تا ته دوکې څیزو ښیم ته تا وکتل چې دا ملګري پارشي باندې ټوپونه مو وال ځمکې ته یې مو غورځول پریکټیکلي چې کوم دی نو وښودله او بیا قیمتونه درته ووي اوس تاسو خو هغه د دغه قیمت کې دغه څیز اخلئ الحمدلله زموږ دلته کم از کم 30 سال د روزګار دی زموږ پلار روزګار ورو روزګار مو مونږ اعتماد کار کو
چې څوک هم څیز الي څه په خود ژبه ورسره وکړو وارنټي ورکړو هغه که 2 کاله وارنټي مونږ ورکړي 1 کال او 11 میاشتې شي مونږ په خوشحالي واپس صحیح میں پھر بتاؤں گا کہ یہاں آج کل پنجاب سے خواتین خاندان جتنی بھی خاندان ہیں وہ یہاں پہ اس ویڈیو کی وجہ سے آتے ہیں اور یہاں سے مطمئن جا کے خریداری کرتے ہیں کارخانوں مارکیٹ میں. تو اتنی دور سے جب لوگ آتے ہیں تو ہم اپنے پٹھان دور کیوں جاتے ہیں؟ آئیں کارخانے کی جس دکان میں بھی آپ جاتے ہیں انشاءاللہ ریٹ اچھا ہوگا. لیکن جو ہم دکھا رہے ہیں تو یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے یہاں پہ آتے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں, ان لوگوں کی اخلاق بھی اچھے ہیں اور ان کا وہ وارنٹی گارنٹی بھی دیتا ہے اور ریٹ جو ہے نا نرخ وہ مناسب ہے. تو اس لیے آج ہم نے جس دکان میں باتیں کی ہے 2 خواتین سے بھی ہم نے بات کی یہاں پہ, تو یہ ان کی بھی خوش قسمتی ہے کہ آج وہ خواتین ان کی صفت کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم یہاں سے مطمئن ہیں. تو چې چالم الله وخت سور کړی دی نو راشه او جون خپل کې او جون آسان کې تر دې پورې چې چاته ښځې ګرانې وي که نه دوړو ماشین راغلی دی مونږ خیر په خانکونه عادت وي دغه کوي نو اوس دا یو مزه پکې خیر دی دغه خبره ورته کومه چې دا وړه په اسانه غږلی کېږي چاته نیازبینې وي نو ډېره ښه خبره ده. راشه او دا څیزونه مونږ هم په ړومبني ځلو لیدل ډېره مننه خوشحاله